جی ګرانو کتونکو وحید خان تاجک یم زما سره مبارک شاه خلجي صاحب موجود دی. نن په صدبر کلي کې بلدیاتي ضمني انتخابات وشو ویلج کونسل کې او دغه انتخابات په 11 سوټونو باندې عثمان شاه خلجي د دوی رور چې دنو وګټل دا سیټ هم دوی خالی کړه واپس هم د دوی په لاسو کې چې دنو هغه پاتې شو. ډېر زبردست جشن هم مشوره سره دی خبرې به ترې به ورسره کوو. ډېره مننه مبارک شاه صاحب مبارک هم شه او توقع مو وکړه خیر مبارک یو جهان مننه بالکل جی مونږ خو توقع مو د خلکو د مینه محبت چې مونږ کم لیدو البته مقابله ټف وه ولې چې صوبایي حکومت هم د پی ټي آی او ایم پی ای ایم ان ای دا مو د جماعت اسلامي دلته تحصیل ناظم نو زمونږ خو څوک نه خو بهرحال زمونږ د خپلو عوامو ته سترګې وې او هغوی بالکل زمونږ مرسته وکړه او ووټ یې راکړو د دې ټولو یو جهان مننه. تاسو 521 سوټونه ترلاسه کړي دي عوامي نیشنل پارټۍ پی ټي آی 510 ترلاسه کړي جماعت اسلامي 503 یعنی په 11 سوټونو باندې ګټه دا کله د مخکې هم دغه رنګ روان دی چې ګټه شوې ده نو په 15-20-30 سوټونو شوې ده خو یو ځل بیا هغه روایت برقرار پاتې شو چې په 11 سوټونو ګټه دا توقع وه چې دونه کلوز مقابله به وشي. دلته به چې مخکې چې کله مقابله وه نو به د جماعت اسلامي وه او د عوامي نیشنل پارټۍ وه او وبه هم دغه شان کانټېداره خو دا پرله پکې پی ټي آی ان شو او پی ټي آی ډېر چینج راوست کافي ووټ یې واخیسته چې لکه سرپرایز دا و چې پی ټي آی په تېر ځل کې په 5 نمبر او اوس هغه د 2 نمبر ته راغله او جماعت اسلامي په 2 نمبر و هغه 3 ته لاړه او بهرحال زموږ هغه فرسټ پوزیشن و چې هغه برقراره دی په دې د عوامو خویندو میندو یو جهان مننه د ټول شکریه. دا هم د حیرانۍ خبره ده یقینا سبا چې اخبارونو کې سټوریانې لګي نو ټول خلک به حیرانېږي چې حکومت د یو طرف ته خلک هم دا کوشش کوي چې دا خو د حکومت دی براله کارونه وکړي بل طرف ته لکه په دې خبره خو ټول کلیر دي چې دا چیرمنان دا تحصیل ناظمان دې څه ونه کړو نو یو کونسلر به څه وکړي خو بیا موټ ورکول د ووټ ته راوتل دا ډېر د حیرانۍ خبره نه ده په دې کې لکه د عوامي نیشنل پارټۍ جیت یره زه به دا ووایم که نه چې زه کله چیرمین وم نو زه به داسې ویم چې کاشوغه سیمټ یې موږ له نه دي راکړي اوس چې په دې الیکشن دا کمې خرچې وشوې زه د دې خلاف یم د دې په ځای به چېرته کوڅه جوړه کړې وي هسپتال به یې جوړ کړی وی څه بل د خیر ښېګړې کار به یې کړی وی خو دوی هغه ونه کړه او بېجا خرچ وشو نو چې مخکې څه نه دي ورکړي اوس به دې ممبر له څه ورکړي او څه چې کېږي د خپله ژبه به یې کوې ولې چې د عوامو دا کومه مینه محبت راکړو نو دوی خو که زما نه وینه غواړي نو زه خو ته هغه نه منل کوم پټۍ او کار او روپۍ او دا خو ډېره کمزورې خبره ده او د خلکو مینه د محبت دی راووته د خلک موږ په دې پوه کړه چې موږ هم ستړي شوي یو موږ هم د دې خبرې نه تنګ یو خو په کلي کې اوسېږو او موږ یو ژوند کوو نو کم از کم د ملک قانون او دغه به موږ منو نو په هغې باندې د موږ حصه واخېسته او خلکو ته موږ خپل فریاد مخکې کوو او دا مو ورته ویل چې زموږ نه هغه تمه مه ساتئ چې په راروان وخت کې به دې اوس چېرته یو 10 روپۍ پنډ دي که د خپل جیب هم څه قرباني کوله کوو به یې ګنې نور هېڅ نشته. جشن څه ډېر ناشنا او شاندار ونه شو څه عجیبه غوندې جشن دونه خو چې څوک د ایم ان ای جوړ شي دونه داسې جشن نه وي ایم پی آی جوړ شي کومه چې آتشبازي وشوه یا دغه نور خوشحالۍ اظهار وشو څه ډېره حیرانکون وه. کشران دي جی خوشحالېږي او موږ یې شکریه ادا کوو چې یو سړی خپل ټیم وباسي او دلته راشي او زموږ څه په دې خوشحالو کې شریک شو دا د دوی په موږ احسان دی. نن سبا دومره ټینشن ماحول او دومره دغه په هغې کې یو سړی راشي او تا ته کښېني او ستا سره وخاندي او ستا په خوشحالي شو نو زه دا د عوامي نیشنل پارټۍ دپاره یو غټ دغه دی زیری دی چې انشاءالله که زموږ څه چېرته دپاره هم 45 دا قصې ونه شوې دا په صحیح توګه روانې شوې د خیره سره نو انشاءالله په صوبه کې به را روان حکومت بیا هم د عوامي نیشنل پارټۍ. ډېره مهرباني یو جهان مننه شکریه ډېره. مبارک شاه خلجي صاحب چې زموږ سره خبرې اترې وکړلې په ویلج کونسل صدبر کې لیکن نن ضمني بلدیاتي انتخابات وشو عثمان شاه خلجي چې د نو ګټه ترلاسه کړله 521 سوټونه یې واخیستل او په 11 سوټونو باندې دغه ګټه د پی ټي آی د امیدوار عزیز الله نه ترلاسه کړله هغه 510 سوټونه اخیستي. مخکې نه هم دا ویلج کونسل چې کوم دی په سیاست کې په ټول دیر کې او بیا په خصوصي توګه په جندول کې په ګرم جوشۍ باندې مشهور دی او دلته چې کله هم الیکشن وي نو یو عجیبه ماحول وي او نن بیا هم چې دا داسې الیکشن و چې د چا خلکو دا خیال و چې ګناډو د چا به ورته توجه نه وي خو دلته څه ډېر عجیبه ماحول چې د نو جوړ شوی او هغه عجیبه ماحول چې کوم ډېر ګرم جوشۍ سره اختتام ته ورسېدو.